خپل محال دا دی چې څوک هم تاسو په خپل بازار کې ورشئ که تاسو ته په ټول بازار کې چرته په یو دکان کې هم 1 کیلو صفا فی یا شوده چې ورته خلک وایي که دا تاسو ته میلاو شول نو زه به جرم ورکړم. یا بیا تاسو لاړ شئ د خپلې کلي یو منډای ته ورشئ که تاسو کیلو ټماټر اخلی او په هغې کې تاسو ته ټوټل دانې صفا میلاو شوې نو دا به هم زما خیال دی د نه منلو خبره وي. دغه رنګې که تاسو چېرته فروټ واخلی په یو منډای کې او د هغې ګاډۍ والا نه چې تاسو واخلی او کور ته یې ویسئ نو تاسو به ترې خامخا 2-3 دانې به داسې وي چې هغه که تاسو ته هغه په ټایم ښوولی وي چې دا پکې ور اچومه نو تا به ورته ویلي ول چې نه دا ورته مه ور اچوه. یعنې په معاملاتو کې موږ خلک دومره کرپټ یو د هر کلي په بازار چې دی خاص کر نو هغه د دوکو ګړ دی هغه د 2 نمبرۍ د ملاوټ دا ګړ دی. خو بیا چې مونږ اکثر داسې شي نو بیا مونږ وایو چې نه جي زمونږ جج صاحب چې دی نو هغه دې هم فرښته راشي ډاکټر چې دی نو هغه دې هم فرښته راشي سیاستدان چې دی نو هغه دې هم فرښته راشي جرنلیست چې دی نو هغه دې هم فرښته راشي. نو بای دا بیا د کم ځای نه فرښتې شي دغه معاشره ده دا کومه معاشره چې دغه بابا له دغه جعلي نوټونه ورکړي ول. مشینی نه وای کاکا 2 نمبر دی ها الله دې تبا کی چې دې سړی به زه نه پوهېږم که دې قرباني کوي نو لکه دا خو زه وایم چې د ده دا قرباني خو څه کې چې لکه د ده دپاره خو چې دغه څاروی چې ورپسې شي او هم د دغې څاروي د کم دا پیسې چې ده دا جعلي نوټونه دی بابا له ورکړي دي نو چې دغه څاروی ورپسې شي بس په د دغه آخرت دغه هم پوره دی. نو خبره دا ده چې مونږ په معاملاتو کې دومره سخت 2 نمبر شوي یو او په اعمالو کې یعنی که مونږ د زمونږ د دین اسلام چې کوم احکامات دي نو هغه حکم چې کوم دی نو هغه مونږ صرف یو کار چې کوو نو د هغې طرحه دی مونږ منو خو دا مونږ نه وایو یا دا مونږ په دې ځان نه پوهه کوو چې د دې حکم شاته مطلب څه دی معنی څه ده مقصد څه دی لاجک څه دی منطق څه دی په دغې باندې مونږ بیا ځان نه پوهه کوو. که نه نو که تاسو د یو عالم نه تپوس وکئ نو هغه عالم به تاسو ته دا ووایي چې صیب نه الله پاک ته ستا دا غوښه پکار ده چې تا یو شکری ورکړه یو ټوکری ورکړه یو خانک ورکو یو دیچکې دې ورکو او که نه څه وینه دې توی کړه څونه وینه دې توی کړه د دې سره الله پاک دا د یو قربانۍ مثال دی د یو عظیم قربانۍ د ابراهیم علیه السلام. یعنې په هغه وخت کې الله پاک حکم وکړو او حکم یې دا وکړو چې خپل زوی د الله په لار کې ذبح کړه. ابراهیم علیه السلام without giving a second thought یعنی هغه اړو دې کې سوچ نه کو خپل زوی اسماعیل علیه السلام یې راوپرځو. یعنی دا د الله پاک حکم دی خو دغه حکم بیا زمونږ دپاره د معاملاتو په حواله باندې یو سړی دی هغه قرباني وکړه یا ونه کړه د هغې په معاشره باندې دونه اثر نه دی خو که یو سړی دی او د ده دکان دی او دی ټوله ورځ ملاوټي څیزونه خرڅوي نو دا د معاشرې دپاره غټ ناسور دی. زما په خیال باندې تر څو چې مونږ دغه مذهب چې کم دی کم چې مونږ په خپله باندې ګیره غټه کوو او 5 وخته مونځ کوو او حج او روژه زکات دغه خو یعنی دا خو بنیادي څیزونه دي خو د هغې نه بعد بیا دا معاملات هم راځي. نو تر څو چې مونږ معاملات نه ټیک کړی زمانه انسان ته آزار دی زمانه انسان ته 2 نمبري کومه زمانه انسان ته نقصان دی زمانه انسان ته تکلیف دی زمانه د وجې نه انسان په مشکل کې راځي نو زما په خیال باندې دغه مونږ بیا کامل مذهب چې کوم دی نو دغې ته نشو ویلی.